السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. ګرانو کتونکو، دې نه مخکې چې کوم دی ضلعي انتظامیه مختلفو ځایونو کې غوښه، کباب، تیکې، کلیجي، مازغه وغیره وغیره ډېر زیات چې کوم دی مدیر صحت چې کوم و هغه ونیول، کسان یې جیل ته ولېږل. اوس پیش خدمت دی چرګان. د ودونو سیزن دی او ماشاءالله بلا ډېر چرګان دي. دا چرګان به چې کوم دی مختلفو شادیالو له ځي. دغه ټایم ما سره ایسي صاحب ولاړ دی، دې سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډېر شکریه جی. زه شیروز مفتی ایسی حسن خیل on behalf of Deputy Commissioner Peshawar زما آفیس انچارج هم دی د جوائنٹ چیک پوسټ موټروي. نن زموږ دا ټیم چې کوم دی ډېر غټ کاروایي کړې. تاسو دا وګورئ، دا ټوله څخه چکن دی. زموږ اوس اسسمنټ دا دی چې دا څخه دی ځکه چې کوم ډیزایرډ ایس او پیز دي هغه یې نه دي فالو کړي. د دې بیسیکلي فوډ ډپارټمنټ او حلال فوډ ډپارټمنټ طرف نه دې کې څوکۍ دا ده چې دوی به په فریزرو کې به دا ټرانسپورټ کوي او دې سره به باقاعده لیټري دا هلته انټرسپټ شوي دي. زموږ هلکانو دا ودرول. اوس مونږ حلال فوډ والا هم راغوښتي دي، لایف سټاک والا هم راغوښتي دي. دا به مونږ ټول چیک کوو. خو لکه ایټ د مومنټ دوی سره هېڅ قسمه ډاکومنټیشن نشته چې دا حلال شوي کوم ځای کې دي. او تاسو لا چې ما سره ولاړ یې دې کې تاسو وګورئ ښه پراپر څخه سمنټ ترې را روان دی. خو لکه زموږ لکه انډرسټینډینګ دا دی چې دا د خوراک لپاره نه دی ټیک. خو سټیل به مونږ لایف سټاک والا هم راغوښتي دي او فوډ والا هم راځي. هغې باندې به د دې مونږ ټیسټ کوو. که دا ټیک وو نو بیا به دا مونږ ریلیز کوو، که نه نو دا به ټول مونږ ډسپوز اف کوو او ایکشن به اخلو. دا کسان به جیل ته لیږو. ودونو سیزن دی، بلکل دا به مختلفو شادیالو له ځي. نو سرجي ما تر نن تاریخه پورې داسې ونه کتل چې د شادیال خلاف کاروایي شوي. شادیال کې دا څنګه استعمالیږي، څنګه نه استعمالیږي. ماشومان یې خوري، زنانه یې خوري، واړه زاړه ټول یې خوري. اصل کې لاست ټایم چې زموږ کوم اکټیویټي شوی و تقریبا هغې کې 5,500 کیجي غوښه مونږ کنفیس کړې وه. هغې کې چکن هم و، غوښه هم و. ای ډي سي صاحب په هغې کې یو پراپر ډایرکشن هم ورکړي. نو هغه کې چې زه کله هغه کسانو سره کېناستم هغې ته دا تاسو کوم ځای خرڅوئ، نو هغې خو مونږ ټول ډسپوز اف کړی او کسان هم جیل ته لیږلي. خو افټر پینلایزینګ دیم ما هغې نه تپوس وکړو نو هغوی وویل چې یاره دا شادي حالو کې مونږ ورکوو او کیمې والا ترې اخلي. او چې کوم ځای کې رسټورنټس دي دا پیریفریز کې سپیشلي هلته دا خرڅېږي. نو عوامو ته هم خواست دی چې لږ احتیاط کوئ. چې کوم ځای کې تاسو ته ښکاري چې دلته ایس او پیز پراپر نه فالو کېږي یا ګندګي ده یا حلال فوډ والا ورسره سرټیفیکیټ نه وي، نو احتیاط کوئ. ضلع انتظامیه ډي سي صاحب ثناء الله صاحب په نگرانۍ کې موږ ته سټرکټ ډایرکشنز دي چې دې کې موږ خپل سخت نه سخت کاروایي کوو. او تاسو به وګورئ که چېرته دا اپرنټلي ما ته لګي چې دا غوښه ټیک نه ده، خو اوس په لایف سټاک والا موږ ته دا شی کلیر کړي. که داسې و نو دوی باندې به موږ هیوي فاینز هم لګوو او دا کسان به جیل ته هم لیږو. هغه عوام لکه ټول پېښور کې ودونه دي، ما تاسو له مخکې وویلې، ودونو سیزن هغه خلکو له عوامو له څه میسج ورکول غواړئ؟ لکه په کار خو دا دي چې دوی لاړ شي منډۍ کې ځان ته ژوندي چرګان والي، هغه دې حلال کړي. میسج خو جی همدغه سمپل دی چې ان کیس که د دې څه پروګرام وي یا کور ته وړي نو کوشش وکړئ چې تیار چرګ، تیار غوښه یا چېرته اناوترایز ډیلر نه غوښه مالي. که چرګان اخلئ هر ځای کې ځای په ځای دوکانونه دي، ژوندي چرګان شته، خپل مخامخ یې حلال کړئ. ها که تاسو فروزن هم اخلئ نو چې کوم ویریفاید ډیلرز دي او ویریفاید کمپنیز دي چې چا سره د حلال فود اتھارټي رجسټریشن شته، اتھرایز دي، هغوی نه د پرچیزنګ کوي. داسې آیټمز سپیشلي رسټورنټس کې یوز کېږي او دا انتهایي مضر صحت دي، نو دې نه دې اجتناب پکار دی. ګرانو کتونکو، تاسو د ایسي صاحب خبرې غورې دي. خپله هم چې کوم دی لکه دوی خو شپه ورځ محنت کوي، ستاسو خدمت کې هر ټایم حاضر دي. خپله هم کوشش کوئ، پیسې تاسو خرچ کوئ، مونږ یې نه خرچ کوو، نه دوی خرچ کوي. کم از کم ودونو کې یا داسې بل کم فنکشن کې چې کوم دی منډۍ در سره نږدې ده یا عام چرګو دکان له ځئ، ژوندی چرګ یې اخلئ، هغه حلالوئ، نو هغې کې فایده هم ډېره ده، نقصان به پکې نه وي. که نه نو دغسې پته نه لګي چې دا اوس مردار دي مردار نه دي، دا اوس پته نه لګي. خو کوشش کوئ چې خپله ځئ، پخپله یې ځان ته اخلئ، نو هغې کې زموږ ټولو فایده ده.